بل خوشخبری ان شاء الله اورول غواړم مدینه پس چې د اختر چټیانې څنګه ختم شي نو ان شاء الله د اشتیاق ورمټ سے په فند کې د چې کوم د زریمن آباد ول روډ دی د انقلاب روډ نه تر د خانې نه مخ کې چې ډیر زیات خراب دی هغه باندې ان شاء الله ډیر زر کار شروع شي او بل د اختر چټیانې چې ختم شي بل زموږ یاسین خیلو کې مسله یاسین خیلو نه کا د خیلو پورې د خالد وقار صاحب د وجرې نه تر کا د خیلو تر اديري پورې هغه سړک خراب دی نو پاغي باندې کار شروع کېدو ولې د دوه سړک دا پاتې ان شاء الله دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو نواله السلام علیکم زستا سو قربان مسبحان او تاسو ګور چمکن ټي وي د چمکن ټي وي د طرفه ټول مینواله ته د اختر مبارکي مو موجود یو په مزار کې مو سره موجود دی حاجی حسن الله صاحب کم ناظم او د دوی په بدولت د سوکونو یو اهم منصوبه د مزار سره چې د ډېری مدیره سي وړاندې جوړ کړو ته د په ذاتي دلچسپۍ سره پاکي باندې الحمدلله کار شروع شو او د دې پیدا نه صرف د دې علاقې خلکو ته بلکې ټول سوکنیوالو ته اوس وتا سوچي تاسو څنګه ادا چې د سوکنو او د پیښور ښار ترمنځ د سوکنو خلکو لپاره الټرنیټ لار ملو شو یعنی کچره مونږ ته لار بلاک کیږي انقلاب روډ دبل جی روډ نو زمونږ د سوکنو خلک په دلار هم خاطر راتلو لپاره استعمالول شي موږ سره موجود دی احسان الله بھائی دی دا نن د مزار د دې پروجیکټ وزټ کوم سره او مختلف زینو قتل د سره په دې حق باندې خبرې اترې کو اجي السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني جوړم خو تاسو ته اختر مبارک دی الله خوشاله تاسو د ټي وي په وساتت باندې چمکني ټي وي په وساتت باندې ټول مسلمانانو ته او خاص کر زموږ د علاقې خلکو ته د اختر ډېر مبارکي الله دې د ټول عبادتونه قبول کړي ناظم صاحب ډېر لوی پروجیکټ الحمدلله په سوکنو کې دا ډېر امپورټنټ تاسو په ذاتي دلچسپۍ سره شروع شو سبب ورغړی نعمت به ټول ناول زه د الله پاک شکرګزار یم د دې مزار د خلکو یو ډېر نه مسله وه چې ډیر دا روډ د تلو راتلو قابل نه وجه دا وجه چې مخکې خو دلته کې لکه دا محرومه علاقه ده یو سایډ ته د ګیس مسله ده د بجلی مسله ده اول مونږ چې د ګیس پایپ لاین واچولو د هغې د وجې نه دا سړک ډېر زیات خراب شو نو د تلو راتلو بالکل قابل نه اوس خدای فضل وکړو چې هغې نه پس د سړک منصوبه تقریبا دا د 3-4 کروڑ روپو پروجیکټ دی ولې 2 کیلومتره روډ دی ورسره د نکاسۍ سیستم دی نو دا یو ډېر ښه پراپر طریقې سره مونږ روان کړی دی او دې کې زه شکریا ادا کوم د خپل مشر ارباب امیر صاحب چې هغه به ته مونږ کلم ویلي دي هغه زمونږ د کلي سره مینه کړې ده مونږ له ډېر غټ پروجیکټ راکړل دا ګیس منصوبه زمونږ د ارباب امیر صاحب ده د کوټیان نمبر 2 نکاسي د ارباب امیر صاحب ده دا چې کوم کوسې دلته په مازار کې وشوې که په سوکنو کې د نن سو پروجیکټ وشو هغه ارباب امیر صاحب مونږ له فند راکړو زه د هغه ډېر زیات شکرګزار یم ولې چې هغې زموږ د کلي دپاره یو ډېر میګا پروجیکټ وکړل دي نو انشاءالله په دې باره کې مونږ هغې سره رابطه کیو نو هغه وویل چې وایي دا چې یو ځل ما راوستی و د دې ویزټ یې کړی نو هغه ډېر زیات خفه شو چې د لاره خو ډېره زیاته خرابه ده نو ما ورته وویل چې دا جوړول غواړي نو اوس انشاءالله په دې باندې کار شروع شو او زر تر زره دا روژه کې چې څومره کار کېدی وشو اوس دې نه پس مونږ غواړو زما دا رغه دی چې دا سون د سکول سره تکلیف هلته ډېر زیات لکه څنګه چې دی کې دي لاره کې زیاتې خټې وایو د تلو راتلو قابله نو زنانه ته ماشومانو بچیانو ته تکلیف و نو هلته هم همداسې صورتحال دی زما دا خیال دی چې اوس دا پروجیکټ تر دې لارې پورې برابر کړم نو دا منځ والا ټوټه دی نه مخکې خلمه چې مخکې دا رغه دی نه برابره کړو نو انشاءالله چې هلته نه کار را شروع کړو نو د نکاسۍ اندازه به مو لګي د هغې مطابق نو مخکې هغه کار کوو ورپسې راځو هغه به دې سره ټچ کړو نو دا روډ به پوره شي انشاءالله ناظم صاحب مونږ کتلې چې سړکونه همیشه په تارکول دغه سره جوړېږي تارکول والا سره جوړېږي ستاسو دا منصوبه چې دا په دغه کې را کرش او دغه کې را د دې وجوهات سره دي وجه دا د اصل کې یو خدا اوبو مسله چې کوم ځای کې د اوبو استعمال ډیر وي او رغوي نو هغه د وجه نه د ترکول ول سړک ډیر زر خرابېږي سیمټ چې کوم د سمره اوبو ورځي نو هغه مضبوطیږي او بل دا چې دلته د آبادیان ټول نه وي لا پکې پټیم شته د آبادی بکیږي دا غي پنچر نه لګي تاسو ته بیا رغه نه ملاويږي د دوباره ته د ترکول والا میټریل نه ملاويږي چې ته دوباره غ سړک جوړ کې دا سیمټ دا سړي کې یو سړی اوس د ګیس منصوبم د ورکه دا پیپونه بخله کوي دا
کنیکشن به کوي نو چې کوم ځای کې کنیکشن ماتي نو بس مونږ هغه سړی باندې دا سیز لازم کوو چې به چا سو خپل کنده بس هغه به د سیمټو سره د خپل ځای دوباره جوړوي نو دا زمونږ د سړک په محفوظه پاتې شي که چېرته مونږ دا اوس په تارکولو کې کو دا دوباره کندې شي نو د دې فایده یې سم نشته د حکومت پیسې هم ضایع شوې وخت زیان هم پیښ شو د پیسې زیان هم پکېږي ناظم صاحب د دې علاقې خلک د ډېر وخت نه محروم دي ته نور هم داسې سہولیات نشته دا خو دلته کې بیا ډېر سره د نکاسۍ ډېره مسله ده که داسې وګورئ د سکول سره تاسو وګورئ هلته کې د نکاسۍ مسله ده دلته کې به وي شاید دلته کې وي مسلې د دې حل کولو لپاره تاسو څه اقدامات ما ووایي چې نعمت بھائی دا 2 کیلومتره سړک دی وید ډرین دی کنه دا سره د نکاسۍ دی نو دا پراپر طریقې سره به جوړیږي چې کوم نکاسي کوم طرف ته پروزي هغه مونږ هغه طرف ته سیټ کوو د دې انجینرانو راځي راځي دغه لیول کوي چې د اوبو لیول کوم طرف ته هغه ټیم هغه طرف ته به مونږ هغه لیول او هغه لختې برابرو ان شاء الله پراپر طریقې سره نو دا د اوبو ولا سیستم چې پکې سم نشي بیا د سړک جوړېدو خو فایده نه بیا خراب شي نو مخکې به سره نکاسي جوړیږي بیا به سره سړک راغلی ډیره مهرباني ناظر تاسو د چمکني ټي وی له وخور کولو الله خوشاله کړي عزتمن شي او زه تاسو شکریا ده کوم چې تاسو ټایم په ټایم باندې د کلی خلک چې کوم دی د هرې مسلې نه خبروي او د هغې سره په رابطه کې او زه د خپلو کلیوالو شکرګزار یم او زه یو تاسو ته بله خوشخبري انشاءالله اورول غواړم مدینه پس چې د اختر چوټیانې څنګه ختمې شي نو انشاءالله د اشتیاق ورمټ صاحب په فنډ کې د چې کوم د زریمن آباد والا روډ دی د انقلاب روډ نه تر د ډاخانې نه مخکې چې ډېر زیات خراب دی هغې باندې به انشاءالله ډېر زر کار شروع شي او بل د اختر چوټیانې چې ختمې شي بل زموږ یاسین خیلو کې مسله یاسین خیلو نه که د خیلو پورې د خالد وقار صاحب د حجرې نه تر که د خیلو تر ادیرې پورې هغه سړک خراب دی نو په هغې باندې کار شروع کېدو والی دا 2 سړک دا پاتې وو نو انشاءالله دا به زموږ د کلي مین مسلې وي او دا به خدای حل کوي انشاءالله ډېره مننه مهرباني یو ځل بیا مینوالو دا زموږ مېلمانه نن حاجي ثناء الله صاحب موږ د دوی ډېر شکرګزار یو چې دوی موږ نن دوی مصروفه دي د اختر ورځ هم د حجرې له خلک دي راځي د هغې باوجود دوی نن چمکني ټي وي سره وزټ وکړو د دې علاقې موږ یو ځل بیا د دوی شکریه ادا کوو مینوالو د چمکني ټي وي د طرفه یو ځل بیا د اختر مبارک او په دې خبر تاسو نه اجازه غواړم د الله پامان